یو سړی دی په دواړو سترګو ړوند دی او دی کافر د دنیا علاجونه یې وکړه نه جوړې ښځې خیال وکړو چې راشه دا محمد صلی الله علیه وسلم ډېر لوی سړی دی د ده څه دوایي په دې سترګو کې دې میړه ته واچوه حضور په لاره روان دی خو چې قدم مبارک یې کېښو د ښځې د قدم لاندې نه خاوره راواغسته او په پوړی کې راوړه میړه ته یې وویل چې یو نوی قسم دوایي مې درته راوړه سلایي راواغستو یو سترګه کې ورته واچوله په بله سترګه کې واچوله خو چې سلایانې ترې لرې کړې چې ګوري یو یو سترګه یې دومره دومره ښځې ته وایي دا څنګه دارو زما خو سترګې جکې جوړې او بینا شو ښځې ورته ویل دا د هغه چا د خپو خاوره ده چې چا ته ته شپه ورځ کنځل کوي ویلې ښه ودرېږه چاړه یې راواغسته او دواړې سترګې یې وویستې چې تا د دشمن د خپو خاورې ما ته په سترګو کې واچولې خو چې سترګې یې وویستې لاندې نه نورې وشوې چې ګاټې د یې وویستو لاندې نه به بل ګاټې راووته آواز ورته وشو چې بدبخته تا پکې داسې رانجه اچولي دي که تر قیامته پورې ته دا خپلې سترګې وباسې نو نورې به کېږي قیامت یې وباسې نو مولانا روم وایي چې خاک طیبا از دو عالم بهتر است خاک طیبا از دو عالم بهتر است ای خنک شهر کیان جا دلبر است اغا خاوری د خپو د جناب محمد رسول الله د دواړو جهانو نه بهترې دي په کومه ځمکه چې سردار کونین خپه ایښې ده نو د هغه د خپو د لاندې د خاورې چې دی د دواړو جهانو نه بهترې نو تا پکې دا رانجه اچوي علما لیکي چې کومې ځمکې انو نه بهترې نو تا پکې دا رانجه اچوي عزیزانو علما لیکي چې کومې ځمکې سره چې د پیغمبر بدن لګېدلی دی هغه ځمکه د عرش معلا نه هم بهتره هغه ځمکه دغه مسلک دی د علمای دیوبند علمای دیوبند نن ستا په دې ملک کې ډېر کوڅه ډب را پیدا شي روټي خلاص نفسونو وړاندې کړي پردو روټو وړاندې کړي پردی خورواګانو وړاندې کړي روټي خلاص نن وایي دا د دیوبند ملیان چې دي دا پیړان نه مني اولیاء نه مني پیړان نه مني پیران ولې نه مني ته پیر پیدا که نو ته بیا ګوره چې مونږ یې منو که نه منو مونږ خو پیر هغه سړي ته وایو چې هغه په میدان کې ظالم او جابر بادشاہ ته حق ویلو والا وي په دې خبره پوهېږئ پیغمبر فرمایلی دي افضل الجهاد کلمت حق عند سلطان جائر لوی جهاد دا دی چې ظالم بادشاہ ته مخامخ یو حق خبره سړی وکړي کم چې ضیاءالحق غوندې ظالم ته دعاګانې کوي هغه هم بزرګان دي د اسلام شرمي ته چې څوک دعاګانې کوي هغه هم بزرګان زه ذاتي طور په ایمان کې په دې زما بدي شي چې دې دې کوشي او ټټو دې مونږ له راکړي دا به د سیاسي خلقو ایماني زما نه دی زما په دې بدي شي چې په 10 کاله کې د پاکستان نه د اسلام جنازې وویستې په 10 کاله کې ته وګوره نن ستا ټول ملک چې دی د دمتوب او د کنجرتوب ډیپو دی دا میوزیک سنټرې چې دي دا د کنجرتوب او د دمتوب ډیپوان دي او که نه دي هغه ورځ ما ته یو خط راغلی دی د هانګ کانګ نه خط راغلی دی د هانګ کانګ خلقو ما ته لیکلي دي چې مولانا صاحب لوی لوی تقریرونه کې او ستا په صوبه کې
ब्लू प्रिंट जोड़ेगी, ब्लू प्रिंट।